دا مه کوئ و خدای و قرآن ته وګورئ لږ همت وکړئ دا اوس کومه کیسه ده ستا په وطن کې سروې روانه ده ستا په ملک کې سونه پرته ده د بیابان سړی راځي ستاسې کوي ته دلته په نورو تربورګلویو کې پسا وې په بدو خبرو کې پسا وې ایسي سوپدار دی لیویز دی نور سندیان دي پنجافیان دي دا راځي سا راشي دلته سروې کوي کیمپ یې په مرغه په کرزۍ کې لګولی دلته نو بیا پرون د هلته د توبې خلکه دلته چې ما ته اطلاع راسوه اجداد المنان نومیږي او سوزاده حبیب الله نومیږي دې خلکو همت کړی دی خلک یې نیولي دي او د خلکو سره لیویزو سره د لیویز هم نیولي دي خو بیا مشنانو شان یې ځینې اخیستي دي بیا ما د ډي سي سره خبره وکړه ډي سي د پښتون آریا د زما سره هېچا مشوره نه ده کړې دا په غلا تللي دي دا جالوجست دي نو زموږ دا پیغام دی چې یو سړی به په خپل وطن کې نه هیله کوي چې که دوربین والی که توپک والی که شیشۍ که همدا راپورته سواست نو زما ملک محفوظ دی بیا چې زر واره ته سروې وکړې ولی که مالک سوي که ولس بدو کام دغه رقم خاینان په کام کې پکښې وو چې خاینتوب یې کوي د کام خاینه هر وخت کام ته خاین تاوان رسولی دی د کوم چې په کوم دلالي کوي هغو خلکو تاوان رسولی دی اصل دا زموږ د وطن پر خلکو د خلکو ډېر د کمزورو خلکو نن پنځمه شپږمه ورځ ده په توبه کاکړي کې جلوجستان تللي دي سروې کوي خو پرون دې دا همت خلکو کړی دي نو اوس د شلو شپو سره لګیا دي د لسو شپو سره لګیا دي د کلاسیف الله د خوا د مرغه کرزۍ د خوا لیویز ورسره دي ایسي سوپدار دی لیویز دي نور سندیان دي پنجافیان دي دا راځي سا راشي دلته سروې کوي کیمپ یې په مرغه په کرزۍ کې لګولی دلته نو بیا پرون د هلته د توبې خلکه دلته چې ما ته اطلاع راسوه اجداد المنان نومیږي او سوزاده حبیب الله نومیږي دې خلکو همت کړی دی خلک یې نیولي دي او سامانونه یې ځینې اخیستي دي نو د خلکو موږ خلکو ته دا د توبې د برشورو ځوانانو ته زموږ خواست دی چې تاسې په نورو ډېرو شیانو کې پساو یاست دا پلانکی ځای دی دا پلانکی ځای دی دا د ترغزي کام په دا شخړو کې او د چروتر په دا سیاست په دې کښنۍ خبرو کې پساو یاست یوه 15 ورځې کېږي ستا په وطن کې سروې کوي او موټر سا راشي در ماښامه پرې ګرځي و دوی ته هېڅ معلومات نشته دا خو پرون دا څو کسانو همت کړی دی نو زه و دا تاریان زما بیا و دې ولس و دې ځوانانو ته دا پیغام دی لکه کومو خلکو چې پرون دې همت کړی دی باید چې دا رقم نور خلک همت وکړي او دا ولس ترې راکښېني در دغه خبرو دې ځان وباسي دغه تادی مادی پر دې شیانو باندې کوم سپین ږیرو چې کوم برین واش و خلکو ته ورکړی دی چې کوم دغه کړی دی مطلب هغه خو دا وړ نه دی د داد وړ دی سړی داد ورکړي نو هغه خو دې تېر سوي دي هغه دې الله وبخښي دا نن 12مه ورځ ده د مصور درنه چالو ده دا درنې له د هغه د توبې او د برشورو د دغه خلکه د کاکړ ترغزي کان د بیابان د خلکو یې 10,000 واره کور ودان دغه کم دغه کړی دي په سل کې 10% دا خلک راځي نور 90% د بیابان خلک دي د ولس خلک دي نو دا زموږ 15 سپین ږیري دا مشران د سار سندروان دغه کم دا ښه خبره نه ده موږ خو کومه مبارزه چې په مخه اخیستې ده کیتۍ کوي که نه کوي موږ خو د دې ولس خپله دغه کوو دا خپل قوم او ولس دا وطن خلکه پښتانه راویښو چې په هر ولس کې یې کردانه داسې ژوبه پورې په هر غره کې کېږي باید چې خلکه ونیسي لکه پرون چې دا خلکو نیولي مشنان ځینې واخي سرونه یې ور وخوري بریتونه یې ور وخوري ژیرې ور وخوري چې کسه د چا دپاره عبرت دغه جوړ سي سرکار خوا دغه د ډي سي صاحب ته کسې اطلاع نه در کړې د غلا د مسلم باغ د خوا د خلکو اسم نه د مسلم باغ اسې په خبر د هغه ځای خلکه د راغلي دي دا رقم کیسې کېږي جلوجستان راځي یا داسې په غلا سروې کوي زما د وطن خلک دي زما د وطن خلک خالي په دغه یوه شي ډېر زورور دي چې د ملګري خو دې نشي کولی په میان کې نورې خاشیې لا ماتوي نور لا بد دغه کوي باید تی وکړه خو مړانه وکړه په دا ولس غږ وکړي راپورته کړي دا مه کوئ خو موږ څه کوو ورځ په ورځ دا د دونې جدوجهد بعد موږ په دې کار اخته خو دا خلک دې راولاړ دا کم دغه له دې ورسي دا شیان دې په دغه ورسوي موږ خو دلته اخته یو خو هغه لم زه دا یم په رابطه کې یم هیله کوم یې نه د هغه بعد د کوم کاسې و کاس دی کاغذان واخلي په ذاته قرآن که دی کار سره وکړي بیا په تاریخ چا د چا سره کړی
خو دا ګورته مې دا خواست دی دا ولس دي راپورته شي دلته چې دا کاکړ ته رغځی پروت دی دا ورته همغه په کوم شیانو چې تاسو په ساوي یاست و کوم شیان ته چې په بد نظر ګرد و مرد ځان لکه ایپیک ایډیانې یو په بل پسې پټیانې چلوي لکه دا مصور نن څویمه ورځ د 12مه په دا کور بیا څه تېرېږي دوی د پرون د لس ورځ دا خبر پیدا سو بازیابه سلو دغه د بشور د توبې دغه پټیانې ورته ورکې کړي دا باید داسې کړي دا پټیانې او دا شیان چې د ښکوي راپورته شي دا ولس دغه سوی دي د نورو ضلعو څخه خلک راسته یي نو هغه د لالان څخه زموږ دا خواست دی چې زموږ وطن له دامنو زموږ کمزوري خلک یې زما دا امید دی چې هغه هم راویښ شوي دي دا د پرون دې خلک ونیول نو زموږ دا پیغام دی چې یو سړی به په خپل وطن کې نه هیله کوي چې که دوربین والی که توپک والی که شی کوم دا راپورته سواست نو زما ملک محفوظ دی بیا چې 1000 واره ته سروې وکړې ولی که مالک شوي